पार्टी सूबाई चेयरमैन जनाब सिकंदर अयाज खान शेर को कौमी वतन चारसदे चेयरमैन कैसर खान जनरल सेक्रेटरी कानगुल खान वाइस प्रेसिडेंट एजाज खान PK चप्पन चेयरमैन जावेद तारम नाम और दादमा دير مخنا كويس وما بخل لوي اختر قرار باندې ما خان راغلو نو هغه ته موای ما چیرې یو ورځ به داسې پروګرام وکړو چې دا سامرا ویلوګر دي سوشل میډیا اکټیویسټ دي تاسو ټول ډېر مشکور چې په دې ځکه وخت کې تاسو صرف د چا چې تاسو کوسه یوټیوب داسې چې په کور کې داسې سار پاسې نو هغه وګوري چې څه کېږي او بله ورځ زما په خیال ماښام ټایم و طالب خان یو ویډیو مو وکتله دې دیر ته تلو او هلته دلاور خان حاجي دلاور خان هغه وفات شوی و او د هغې جنازې له تلو د هغه تعریفونه چې ده وکړله نو ما ورته ټلیفون وکړو ما چې عرب خان دا خو تا داسې سړي الله تعالی دې وبخي هغه چاویشتو په بټخیله کې د هغه تعریف وکړو او ما زما ورسره زړه خفه شو نو ما بیا په هغه وخت ده سره مې چې خبره وکړه خپل دلته د پارټۍ والا ملګرو ته مې ټلیفون وکړو ما به سبا سهار وختي لاړ شي ورته هغه دوا وکړه او زما د طرفه د هغې ته ووایه چې بهی زه هغوی رالېږلی وم دا د یوټیوب دی چې دا ویډیو ما نه وه کتلی ما ته هېڅ پته نه لګېده دی نو په دې لحاظ سره دا اوس هر ځای کې لوکل چینلې دي او خپل د علاقې زیاتتر او د علاقې مسایل او د علاقې چې څه مشکلات دي هغه تاسو اوچت کړئ د خلکو انټرویو واخلئ هلته د خلکو نه تپوسونه وکړئ کو مهنګای ده په هغې باندې تپوس وکړئ کو هسې یو اپول کوئ چې بهی چا دلته هغه دی هغه وکړئ دا ټول څیزونه په دې کې شامل دي نو د دې اهمیت زما په خیال چې اوس سمره دی دا به وروسته زیاتېږي او لازمي خبره ده چې بعضې سیاسي پارټو مخکې نه دې باندې زیات هغه کړو او د دې اهمیت نه زمونږ قومي وطن پارټۍ د دې اهمیت زما په خیال چې سمره دی هغه د هغې مونږ اقرار کوو او د هغې لپاره به مونږ هلې ځلې کوو چې تاسو سره زمونږ مسلسل رابطه یې او زمونږ دا خبره ده بنیادي خبره ده سیاستدان سي چې د هغه خبره چې څوک خبره کوي چې د هغه خبره ورسي مختلف ځایونو ته نو په دې خوشحاله یم چې تاسو به زمونږ نن مېلمانه یې خو زما خبره به تاسو هر ځای ته ورسوي د دې لپاره مونږ په دې زه خوشحاله یم زما خو دا خیال چې یو څو خبرې به ته زه هسې د هغې خبرې وکړم د نن سبا چې څه سیاسي صورتحال دی او د دې صوبې چې څه مسلې دي او مشکلات دي په دې باندې یو څو خبرې راته وکړم لازمي خبره ده چې ټولو کې مخکې خو چې خلک دې ته ګوري او سیاسي پارټي چې په ملک کې کم مشکلات دي هغه هغې باندې خبره کوي او لازمي خبره ده چې دا د بجلی دا کومه مسله چې اوس راغله او په هغې باندې په ملک کې یو مظاهرې کېږي داسې مظاهرې چې د هغې دا چا سیاسي پارټۍ هغوی له اشتعال دي ورکړی په خپله روتي ځکه چې دا تکلیف دی د هغوی مونږ هم منو چې دا تکلیف دی او د هغې چې کوم وجوهات دي
ما په دې باندې مخکې خبرې کړې دي هغه با اومه تاسو ته معلومې ډېر هغه دې مونږ ټول دا وایو چې هغه دا فکرونه چې دي دا خلکو خاص کر دا متوسط طبقې چې دي د هغې نه بار دي غریبانان خو هغوی خو اسمه کومیټي راغله نو خو یو ګنټه دوه به او یا به ني خو د ټولو خلکو چې بیلونه راغلل په هغې کې دا مشکلات وتا دا مخاطب شو په دې کې لازمي خبره مونږ غواړو چې پکې دی کمې راشي او دا سہولت هغې ته وشي په هغې کې دا نگران حکومت کوشش وکړو په هغه شان دی سو حوصله افزا د IMF له طرفه هغه ملو نه شو خو کم از کم یو څو خبرې دي چې په هغې باندې هغې لپاره کوشش کول پکار دي خاص کر د دې صوبې دلته یو خو بجلي نه مونږه بجلي پیدا کوو زمونږه صوبه بجلي پیدا کوي او ارزانه بجلي پیدا کوي او چې مونږ ته کومه ملاویږي نه په ګران قیمت ملاویږي ځکه چې په ټول ملک کې یو قیمت هغه کېږي خو دا بجلی بیلونه ولې دومره زیات شو دې کې دوه وجوهات دي یو خو دا سرکولر ډیټ چې دی تېر کال 1300 او دې کال 2000 بلین دی دا د IPPs ته به ورکول کېږي خو هغوی بجلي پیدا کوي او که نه پیدا کوي هغوی له به ورکوي فایدې داسې شي او دویم دا چې لاین لاسز اوس د دې پېښو د پیښور والا هغه چې ده د هغې لاین لاسز 37.47% نو دا لاین لاسز د transmission, the distribution, the registration په وجه دا لاین لاسز کېږي او دا لاین لاسز چې کوم دا بجلي پکې دی کې ځای شو د هغې بل چې دی هغه صارفین ته ځي دا ټیک ده بعض ځایونو کې به کونډې او خلک به بل نه ورکوي او په هغې کې دې کې شک نشته خو دا الزام لګوله چې خیبر الزام ته مونږ باندې لګوي دا وایو چې یاره تاسو لاین لاسز خو ختم کړی که نه هغې کې خو تاسو څه هغه نه دی کړی 30% دا تقریبا جوړېږي چې په هغې کې چې په پیسو کې هغه کې نو دا 154 ارب روپۍ جوړېږي دا ډېر شی دی دا په موږ باندې هغه کړي ټرایبل فاټا چې دی مومندو یو زموږ مرکزداران ناست دی دا فاټا هم څه 4 ارب روپۍ 4.5 ارب روپۍ د هغې هلته ځای ورشي نو دا یو ډېر اهم دا چې د نور هغې سره بجلي ورسره ګیس ورسره دا نور د چیني اوس په هغې کې هغه شو د چینو وجوهات دي او ولې وشو دا ډېره لویه هغه ده داستان دی دا ټول چې راجمع کړي نو غریب دپاره چې ټول هغه کې په هغې کې تنخوادار دی نو هغه په تنخواه کې څنګه کېږي په تنخواه نه په نور څه آمدني نو هغې کې دا برداشت کول ډېر ګران کار دی دا په دې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام باندې هم شي هغه کېږي هغې کې ټیک ده ورته 3000 روپۍ یا 6000 روپۍ مې لوړ شي په هغې باندې کېږي دا د اوړو چې قیمت وګورئ چینو وګورئ د غوړو وګورئ دا ټول څنګه راټول دا زه نه وایم چې دا د دې حکومت هغه دی دا مسلسل زمونږ معیشت چې دی هغه روز تر روزه په هغې کې مونږ په صحیح سمت کې په هغې کې هغه چې ورته وایي چې سټرکچرل ریفارمز هغه مونږ نه دي کړي دا شی به همداسې اوس دا سلسله دا چې کومه روانه ده اوس یو څو ورځې داسې هغه دا بجلی پسې هم لګیا دي او ډیزلو پسې هم لګیا دي او چینو پسې هم لګیا دي او ډالرو پسې هم لګیا دي ډالر 324 325 ته رسېدلي اوس لږ کم شو مونږ په دې خوشحاله یو چې 304 ته راغلی خو دا
د دې حل نه دی. زما په خیال وایي 20 کاله پس مو پورې دا بېلې مسله به مناقشه د دې لپاره کېناستل پکار دی او موږ چې کوم معیشت جوړي هغه کې موږ تعین کوو. موږ خو دا خبره کوو چې یاره معیشت داسې پکار دی چې د عوام هغه او معیشت چې څو پورې د پولیټیکل د هغې بیکینګ نه وي هغه د معیشت یا د ریفارمز چې د پولیټیکل بیکینګ نه وي هغه یې صورت کې پکار دی. په دې باندې زما په خیال یا حکومت لږ به دا اوس څه لګیا دی چې دي هغه موږ ته وایي خو ډېر په کتابونو کې موږ لیکو چې دا زموږ هغه دی خو میلاویږي نه. د هغې لپاره تګوده وشي د تېر دا اوس دا نګران حکومت چې دوی یو میټینګ راوغوښته موږ یې پکې راغوښتو چې دي هغه وخت پرایم منسټر ته ورځو چې زموږ دا دومره پیسې بقایه جات دي دا موږ راکړې هغه وشو په هغې کې هېڅ د هغې نتیجه نه وه. نو موږ د خپل حق دپاره ولې جدوجہد اول جته ووایي چې دا راکړې پکار ده چې موږ خپل حق ملو شي. د هغې لپاره چې کوم آئین کې څه تعین دی او څه هغې مطابق دی خدا بیدے دا منافع دا خدا غیر منافع دا خدا NFC کے چې کم حق دی د فاټا دا پیسې دي پکار ده چې دا کار پکار ته ملاویږي خو نه ملاویږي نو بیا خو د دې دا کوم فیډرلیزم چې دی دا وفات چې کوم نو ورته وایو او د صوبو کوم کمې صوبې دي د هغوی خو بیا هغه شانتې دا وفات چې دی یا فیډرلیزم بیا خو کامیاب نه دی. زموږ خو بنیادي مقصد همدا دی چې صوبې په خپلو پښو باندې ودرېږي نو پاکستان مضبوط وفاق پټ او چې صوبې په خپلو پښو باندې نه ولاړ نو پاکستان څنګه مضبوط کېدی شي. نو په دې باندې دا زموږ مسلې دي د 18وي ترمیم کوم څه هم هغې کې موږ ډېر کوشش وکړو چې صوبو ته خپل حقوق میلاو شي. هغې لپاره ډېر هغه جدوجہد شو. دا زما په خیال 8-9 میاشتې موږ په دې کې میټینګونه کړي خو 18وي ترمیم وشو په هغې باندې هغه شانتې عمل نه دی. بل چې کوم اهم هغه دا دی چې د ملک چې کومې ادارې دي هغه ادارې په خپل دایرې کې دننه کار کوي نو خو ملک په اسانه چلېږي او که یوه اداره د بل په هغې کې مداخلت کوي نو بیا به څنګه چلېږي. نو په دې باندې دا د آئیني هغه تقاضې چې دا موږ وایو چې دا په دې باندې د کوشش وشي چې هر یو اداره خپل ادارې کې دننه کار وکړي نو بیا به دا وفاق او دا صوبې به حالات ښیي او د ملک هغه چې دی هغه به صحیح چلېږي. اوس راشو د دې هغې ته چې د الیکشن خبره ده. موږ الیکشن غواړو او الیکشن غواړو چې زر ته زره دې وشي. خو الیکشن موږ څنګه غواړو؟ موږ الیکشن غواړو چې صاف شفاف او داسې الیکشن دې وشي چې چا پې په هغې باندې تنقید نشي کولی کو تنشي وتو. نو د هغې دپاره اوس چې الیکشن کوي نو څه ګراوند ورک چې څه ته وایي چې هغه کول پکار دی چې وایي دا شیدونه وشي چې الیکشن هغه شي. اوس دې کې دا مردم شماري وشوه. مردم شماري
کونسل آف کامن انټرست چې په هغې کې ټولو صوبو هغه د چیف منسټران او ټول د وفاق منسټران ناست وو متفقه فیصله وشوه چې دا سینسس دا نوی چې دی باندې دی الیکشن وشي د دې نوټیفیکیشن وشي چې دا یو دلو شو نو بیا با حلقه بندۍ خامخا کېږي اوس په دې باندې چې کوم هغه روان دی هغه بعضې پارټۍ وایي چې نه به دین کې زمونږ دا هغه دی مونږ غواړو الیکشن خو دا کم از کم انصاف په دې کې پکار دا دی ځکه چې په تېر مردم شماره کې مونږ سره خاص کر د 400 کې تاسو وګورئ مونږ سره زیاتې شوې دي یو خو حلقه بندي ټیک نه وه شوې بل یو نو چېرته تللی نه کوم بعضې پارټۍ ورته وایي چې یاره سیټونه چونکې هغه هغې کې هغه نه راځي بس په زور هغې باندې وکړه مردم شمالي دی همدا یې خو په زور هغې باندې وکړه دا ناانصافي ده چې چا کم ډسټرکټ آبادي زیاته شوې ده پکار ده چې د هغې مناسب سره هغې ته سیټ رامیلاو شي چې چا کمه شوې ده هغې نه به سیټ کمیږي نو په دې کې دا یو 2 یا 3 میاشتې دا سلسله ښه شوه خو لږ لیټ شوه خو زما په خیال مونږ ته دې ته کتل پکار دی چې د دې نتیجې کې چې کوم مقصد مونږ حاصل غواړو چې هغه مقصد مونږ حاصل کړو هغه دا دی چې صاف شفاف الیکشن او چې څوک هغې کې راغلل مونږ ته به ټول ته قابل قبولي او د دې لپاره کوشش زمونږ هغه دی نو په دې کې زما په خیال خو ډېر په دې باندې یو طرف نه یو بیانات راځي بل طرف نه بل بیانات راځي زما په خیال عدالت ته دا تللې خبره ټیک ده عدالت ته به فیصله وکړي مونږ خو د عدالتونه شفې نه کوو هر څه چې دی دا کوم حالات چې شروع دي او کوم طریقې سره دي نه بس دې هدف پورې خبره وکړه چې دایره د خپل هغې کې دل نه کار سیاسي یو اداره ده د هغې سیاست سره داسې تعلق نه دی پکار چې هغه د انصاف اداره ده چې هغه انصاف وکړي سیاست هغې کې نه راولي نو دې هغې باندې چې بنیادي دا زموږ مسلې حل شي زما په خیال د دې صوبې ډېر مشکلات دي غربت دلته ټول کې زیات دی پاکستان کې چې قیمتونه زیات شي یا ډالر قیمت زیات شي هغه شي نو د هغې اثر په دې صوبې باندې ټوله کې زیات شي ځکه چې دلته داسې علاقې دي چې هلته یو شی به یو آیټم چې دی هغه به په لاهور کې یو قیمت وي هغه چې سوات ته یا پیر ته یا شانګلې ته وړې نه د هغې کری وغیره چې پیدا شي نه هلته به زیات قیمت وي نو غربت زموږ صوبه کې د ډېر یو څو کالو کې غربت کې اضافه شوې او دا زموږ لپاره یو ډېره اهم هغه ده او په دې هغې باندې افسوس خبره ده چې غربت د لاین نه چې څوک لاندې لاړ شي د هغې مدد کول بیا صرف د حکومت خو به لږ ډېر څه دغه بینالدین انکم سپورټ پروګرام دی نور څه نشته د هغې لپاره کوشش دا پکار دی چې مونږ دلته داخله دا صوبه آباده کړو هغې کې چې ټول سړکونه دي کورسونه دي دا اوس دا پټګرام والا واقعه وشوه نو داخله هغه هلکان بچ شو الله تعالی فضل الله تعالی بچ کول والا دی خو هغوی مقصد سو اچه ته روان سکول ته روان سکول یې لرې نو په لاندې په ځمکه په سړک باندې تلل سړک ورنو خو کچپ هغې باندې چې تلل نو 2 ګنټې لګېدې او داسې 15 منټه لګېدې نو دې نه دا تاسو ته پته ولګېده چې وایي مونږ ته د ایډوکیشن دپاره سکولونو دپاره خاصه جینکو سکولونو
لپاره څنګه مشکلات داسې د نور هغې کې په صحت کې په نور د بجلی مسله شوه دا ټول هغه شوونه ده د دې لپاره زمونږ خو د هغه دی زمونږ د پارټۍ یو پروګرام مونږ منعقد کړی دی انشاءالله تعالی دا الیکشن چې څنګه اعلان هغه وشي مونږ به قوم ته مخکې کوو چې زمونږ دا پارټۍ د دې لپاره څه هغه دی چې دا صوبه ترقي وکړي د دې صوبې مختلف علاقو ته هماغه شانتې وسایل ملو شي چې هغه آباد شي خاص کر غریبې علاقې ته زیات توجه ورکول پکار دي سکولونه هسپتالونه دا ټول چې د هغې کې شامل دي د بجلی د سولر د دې ټولو موږ سره یو هغه شته زمونږ یو پروګرام دی خو خلکو دا پروګرام خوښ شو نو انشاءالله تعالی موږ ته مکمل وشو په هغې باندې به عمل کوو دې نه یو بل اخري خبره زه غواړم هغه دی د لا اینډ آرډر مسله دا کوم حالات چې دلته جوړ دي او یو خو د دهشتګردۍ والا په خپل ځای باندې چونکې غربت دی او خلکو سره هغه نشته نو دا هر یو ضلع کې هر یو قاریه کې دا نور جرایم شته هغې باندې چې کومه اضافه هغې کې کومه اضافه شي قتل و غارت دا هغې کې چې کومه اضافه شي روزانه اخبار اوچت کې دا هغه پټي دا یو ډېره اهم مسله ده او چې لا اینډ آرډر ټیکنیک نشته سو معیشت نه چې کېږي په هېڅ صورت کې دا یو بل سره تړل شوي دي د دې هم په دې باندې توجه ورکول دا ډېر ضروري دي زه اخر کې دا نوجوانان چونکې تاسو هم ټول دا په دې کې بیلوګن زیاتره نوجوانان دي زمونږ هم همدردي تاسو سره ده د روزګار مواقع داسې پیدا کول دي چې ستاسو داسې یو هغې کې پوزیشن کې یې چې خپل فیملی سپورټ کولی شئ د هغې لپاره داسې سکیمونه چې خپل سیلف فاینانسینګ باندې دا خو تاسو دې کې باندې خو ډېر کم وسایل لګي دا یو ویلوګ کو جوړوي خو دې نه لوی هغه نوجوانان کوي او هغې لپاره فاینانسینګ پکار دی دې لپاره زموږ پارټۍ په دې کې یو پروګرام شته نو دا شیزونه چې دې لپاره موږ غواړو چې دا یو داسې معاشره دلته جوړه کړو چې هغې کې برداشت پیدا شي اوس دې وخت کې زه په یو پارټۍ باندې مګره کوم دا زموږ برداشت چې دی هغې کې ډېر کمی راغلی دغه خبره وشي نو کنځلو ته جګړو ته خبره ورسي سیاست خو دا دی چې بهی ته به خپل یو موقف اختیاروي او لازمي کول چې څومره پارټۍ دي هغوی خپل موقف وي موږ به د هغوی کوم موقف چې د هغې سره کوئی اختلاف وي نو موږ به اختلاف کوو که په مؤدب طریقې سره به اختلاف کوو خو دلته خو چې هغه ته وکړې اختلاف وکړې په څه چې باندې نه هغه طرف نه یو داسې شدید رد عمل راشي چې هغه زما په خیال مناسب نه وي دې باندې لږ سوچ نوجوانانو پکار دی موږ غواړو چې د نوجوانانو سوچ چې دی هغه مثبت شي تعمیري شي چې هغه د ملک دا باغدور چې دی هغه تاسو را سمبالوئ موږ نن یو سبا به نیو دا به تاسو هغه کوئ په هر یو شعبه کې چې د دې لپاره تاسو تګ و دو کوئ او هغه به دا صوبو به مخکې کوئ او د دې د صوبې ترجماني به کوئ اوس هم تاسو ډېر ښه طریقې سره کوئ نو دا زما د په خیال ډېر اهم دی چې زموږ نوجوانان زموږ خواتین ته تعلیم ملو شي هغوی ته برابر هغې بنیاد باندې روزګار ملو شي او هغې د خپل اوس داسې حالات هغه نه دي
چې هر یو زنانه په کور کې ناسته یو هغوی نه تعلیم کولی شي او نه روزګار کولی شي دا دې کې څه هغه غلطه خبره نه ده زما په خیال روزګار هغوی ته ورکول دا هم ضروري دي دلته زمونږ په دې ملک کې چې کوم ماینورټي اوسېږي هغوی سره هم یو داسې تعلق ساتل او هغوی د دې ملک باشندگان ګڼل او هغوی له هغه حقوق ورکول چې کوم زمونږ نور مسلمانانو ته ملاویږي نو دا څیزونه دي په دې باندې ما چې تاسو سره خبرو کوم اوس ستاسو بیا د اخر کې یو شکریه ادا کوم او خاص کر دا الف خان چې دا زمونږ دا برخوردار دی او د کوم طریقې سره چې جدوجہد کوي او منډې وایي روزانه چې ګورم کله یو ځای کې کله بل ځای کې او نور د خپل کور هغې نه خبر نه دی او دا ټول هغه کوي نه دا یو لوی جهاد دی چې هغه دې کم کوي او دا هغې زه هغوی ته دا هغوی ستاینه هم کوم مبارکبادي هم ورکوم تاسو ته ورته مبارکبادي درکوم چې تاسو دا یو داسې پروفیشن یو داسې شعبې سره تاسو خپل تعلق وساته چې هغې کې تاسو خپل هغه آمدن هم دی ستاسو د قوم هم خدمت کوئ د عوامو هم خدمت کوئ د دې علاقې خدمت کوئ. افتاب خان زما یو سوال دی دا حکومت چې کومه اتحادي ډلې وه PDM د هغې مشر مولانا فضلالرحمن صاحب تېره ورځ بیان ورکړه چې یاره د عدم اعتماد په حق کې ځینې ومانو یو خبره ته د قومي وطن پارټۍ په دغې باندې ریاکشن ووایې دویم دا چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د فوج سرلښکر آرمي چیف هغه معیشتدانانو د سوداګرو سره ملاقات کړی و او د هغې په نتیجه کې اوس $1 په لاندې راغلی دی تاسو د دغه آرمي چیف دغه اقتصادي پالیسو ته په کوم نظر باندې ګورئ چې آیا سیاستدانانو دغې ته مطلب دا دی چې ویلکم ورته کوي که نه د آرمي چیف خپل یو ډومین دی چې په هغې کې اوسېږي ګوره جي دا دویمه خبره زه مخکې جواب درکړم دې نه مخکې هم په باجوه و او د هغې نه مخکې مو هغوی هم د هغوی سره د بزنسمینانو سره ملاقاتونه کړي داسې نوی شی نه دی په دغه ریاض سره دویمه خبره دا ده چې زمونږ خو بنیادي مقصد دا دی چې خلکو ته عوامو ته ریلیف ملو شي او ډالر کم شي او چینی کم شي او د بجلی هغې کې ریلیف ملو شي نو د هغې مونږ ویلکم کړو خو ما خپل هغې کې چې کومه خبره وکړه اصل حل دغه دی چې کوم یو څه اقدامات کېږي هغې پسې دا پولیټیکل بیکینګ چې ني نو هغه شانتې د هغې اوس مونږ خو په دې خوشحاله یو چې یاره خلکو ته لږ ریلیف ملو شي خو پولیټیکل بیکینګ چې کوم سټرکچرل ریفارم دي هغې کې اوس دا جوړ کړی دی هغه فیسیلیټیشن دا هغې جوړ کړی دی چې د بهر نه به دومره پیسې راځي ګورو چې راځي نه راځي پروګرام شي خو د هغې لپاره د عوامي داسې د پولیټیکل بیکینګ ډېر ضروري دی چې هغه وشي کومې پورې چې د مولانا صاحب خبره ده د عدم اعتماد خو مونږ هم د هغې باندې داسې په هغې کې نه وو اخیستی چې عدم اعتماد زمونږ بنیادي چې کوم د PDM هغه مقصد و دا خو دا و چې یاره دا الیکشن چې دی دا هغه شوی دی غلط شوی دی سلیکټډ هغه دی او مونږ په دې ملک کې دوباره الیکشن راځي نو دا د عدم اعتماد هغه چې راغلی دا بنیادي مونږ په دې دا ذهن کې دا نو مخکې په هغې کې و PDM چې کوم دا نکاتو په هغې کې و چې دا هم یو طریقه ده دا پکې یو پارټۍ خصوصي طور باندې اچولو خو دا چې وشو که فوري الیکشن یې اعلان کړی وی د هغې به شاید بیسک دا چې کوم مقصد چې و زموږ حل شوی نو د هر یو پارټۍ خپل یو موقف دی مولانا صاحب دا خپل موقف دی مونږ خو دا غوښته چې بهی الیکشن چې کوم هغه شوی زموږ په نظر باندې هغه الیکشن صحیح نه و او دوباره په مونږ کې الیکشن
پکار دی چې جنوین صحیح مانو کې صحیح هغه چې دي نمایندګان د حکومت راشي. شربو خان زما سوال دا دی چې یو دا چې تاسو په خپلو خبرو کې هم دا وویل چې سینسر مردمشمارۍ باندې تاسو خبرې وکړې، نو داسې ویل کېږي په دغه مردمشمارۍ کې چې نن پښتنو سره خیبر پښتونخوا سره زیاتې شوی او هغه صحیح اعداد و شمار چې دی نو هغه نه دی ښودلی شوی. د قومي وطن پارټۍ به د دې لپاره سخت ستانس کړي. او بله خبره دې سره مې بل سوال دا دی چې پرون کال بله ورځ په چترال کې چې دی نو د یو ګاونډي ملک په طرف چې دی نو مداخلت شوی دی او زموږ وزیر اعظم صاحب چې دی نو دغه تور هم لګولی دی چې په امریکې کوم فورس چې دی نو هغه ترهګرو ته د هغوی هغه وسله مېلوه شوې ده. دې کې څومره حقیقت دی؟ کومې پورې چې د مردمشمارۍ خبره ده دا حقیقت دی. ما په دې باندې زما بیان هم راغلی دی، اصف نثار صاحب هم د هغې تذکره کړې ده او ما پرې مختلف هغې باندې دا موقف باندې دعوه کړې ده او دې موجوده نگران حکومت هم زموږ آل پارټي کانفرنس شو په هغې کې ما دا خبره کړې چې بھئی دې کې زموږ ته نقصان رارسېدی صوبې ته. او د دې هغه وخت کې چې فاینانس منسټر هغه ته ما ټلیفون کړی چې دې کې موږ ته نقصان دی کې اوس موږ ته دا کوم وسایل چې دي هغې کې اوس څه 40 نواله 50 ارب روپۍ به موږ ته کمې ملاوي ډیویزبل پول. او دا چې ډیویزبل پول زیاتېږي نو دا تعداد به هم زیاتېږي، دا نقصان دی. تیر مردمشماري هم موږ خلاف اوس په دې وخت کې چونکې دا نوټیفای شوې ده، بلکې موږ خو دا خیال و چې د چیف منسټر چې دی هغه دا خبره هلته اوچتوي خو هغه اوچته نه شوه. او اوس موږ غواړو چې کم از کم دا مردم دا حلقه بندۍ خو دې ټیک شي که نه، خو هغه شی زموږ چې دی موقف هغه برقرار دی چې زموږ هغه کم شو او د دې باندې د دې به تپوس کېږي چې دا ولې دا کم د چا په دې کې کوتاهي کړې ده چې دا باندې هغه کم شو. دویمه خبره تاسو دا چترال والو که چترال والا واقعه ډېره سنګینه واقعه ده او دا یو داسې علاقه وه چې هغه دوی دا ګڼله چې دا کمزور ترین علاقه ده، دلته په اسانه موږ راښیي شو. دا بمبوري دا علاقه چې ده دلته ستاسو خیال وي مخکې 3 کاله مخکې دې ځای نه خلک مخوا شو، هم نورستان صوبې ته هلته دوی بوتلي. دا اوس ډېر دوی هغې سره دوی هغه وکړه د دوی مقصد دا و چې دلته به موږ یو خپل هغه جوړ کړو او خپل عمارت اعلان کړو. نو ما خو پې ټویټ هم کړو چې یاره افغانستان حکومت چې کوم وعده کړې وه چې زموږ سرزمین به د هغې لپاره ځمکه به استعمالېږي نه د بل ملک خلاف، د هغې دا خلاف ورزي شوې ده او دې باندې حکومت د هغې له پکار چې شدید طریقې سره هغه وکړي د جملو کې یعنې هغوی سره دا خبره اوچته کړې ده. خو ما نن دا فورن منسټر بیان کته هغه وایي چې یاره دا شوې ده خو د افغانستان حکومت ته د دې علم نو دا خو زما په خیال صحیح جواب ما ته نه ښکاري چې دا داسې هغه دی. او دا چې کومه تاسو خبره وکړه د اصلي والا دا ما بلکل صحیح ده. امریکا به اوس وایي چې نه موږ دوی ته اسلحه نه ورکړې، اسلحه هلته پاتې شوې ده. اسلحه د افغان سیکورټي فورسز کومه اسلحه وه چونکې افغان سیکورټي فورس خو تش نه شو، هغه اسلحه خو هلته هغه پاتې شوه. هغه اسلحه طالبانو ته مېلوه شوې ده، هغوی په وساتل سره چا په وساتل سره ټي ټي پي ته مېلوه شوې ده. ټي ټي پي نه بیا